ملک ته د بلوچستان په بارډر د سمګلینګ دا پټرول دا راځي او دا زما په دې پمپونو کې په سرکاري ریټ خرڅیږي او د دې نه سمګلینګ لیبل ختم شي او د سلو شی په ما باندې په 1500 خرڅي نو د دې نه غټ زیاتې او ظلم خوړشتنه نو زه وایم چې دغه مطالبه دي موشي چې دا د ایران نه کم کلاو روډ باندې دا پټرول او ډیزل را روان دي د دې نه د خلق فیضیاب کوي کومې پورې زه حافظ نعیم الرحمن پیژنم او د په کم لاره باندې راغلی دی زه ته که هغه د جماعت اسلامي پاکستان امارت دی او که هغه د اسلام آباد د لیاقت باغ د ګراوند دی او که دا بیا د ډي چوک او د پارلیمنت هاوس دا ګیټ جوړیږي نو چې په کومو لارو راغو نو هغې کې هغه ځان ته واپسای لارې بند کړي دي زه چې کوم نعیم الرحمن پیژنم نو تنس علي چې ملک ریاض نه هغه د خلقو پیسې ویشتي السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم ګرانو کتونکو دې ټایم کې پاکستان کې که مونږ عمومي د خلکو یو غټ مشکل وګورو نو هغه د بجلی د ګیس بل او دې بل سره سره بیا ګرانی هغه بجلی هم نشته او ګیس هم نشته دې حوالې سره اسلام آباد کې جماعت اسلامي پاکستان درنا شروع کړې ده حافظ نعیم الرحمن د جماعت اسلامي پاکستان امیر د خلقو چې کوم عام مشکل دی هغه د خوږېدو رګ دی کوم په هغې باندې ګوته کېښو ډېره په پخه اراده باندې نن درېیمه ورځ د اسلام آباد کې یو برپور طریقې سره د هغې درنه روانه ده ورځ په ورځ په دې درنه چې کوم تعداد دی هغې کې اضافه کیږي دا درنه د ماسپښین نه پس خصوصي طور باندې په دې کې د خلقو هغه شرکت زیاتې ډي چوک اعلان شوی خو بیا هغې نه پس دا درنه د لیاقت باغ مخې ته راغه دې ټایم کې عملا فیض آباد او لیاقت باغ مختلفو ځایونو کې دا د هغې چې کومه درنه د روانه ده مونږ که وګورو نو دې ټایم د عوامو مشکلاتو باندې خبرې کولو والا سیاستدانانو کې جماعت اسلامی چې نمبر یوړو چې کوم د عوامو اوریجنل مشکلات دي هغه که ګرانی ده بجلی ده ګیس دی او په کوم شیز چې څلوېښتو کالو نه دا خلک لوټلی کېږي ذلیله کېږي خوارېږي هغې باندې عام طور باندې مونږ ګورو چې زما سیاستدان خبرې نه کوي د ټولو سیاستدانانو یو خبره روانه دي چې الیکشن نو جماعت اسلامي د دې مخالفت کړی دی چې الیکشن مونږ په حق کې نه یو اصل شی چې دی نو هغه ګرانی ختمول بیلونو کې کمی راوستل د بجلی قیمت کمول د پټرولو قیمت کمول زه دې سره سره جي حافظ نعیم الرحمن صاحب ته وایم هغه وایي ظالمانه ټیکسز مې کمی حافظ صاحب ظالمانه ټیکسونو کې کمی نه ظالمانه ټیکسونو کې خاتمه پکار ده او که ته ورسره ظلم نن لږ ومنې نو سبا به در باندې نور ظلم هم کوي دا د جماعت اسلامي پاکستان درنه عمومي طور د خلقو د امیدونو مرکز دی مونږ په عام معاشره کې ګرځو میډیا سره وابسته یو مختلف سیاسي کارکنان هم دې سره خپل امیدونه وتړل وجه دا ده چې زما سیاستدان عام پارټیانې د خلقو په دې مشکل باندې خبرې نه کوي دې ټایم کې چې کم شیز باندې مونږ عمومي خبره کوو صحت دی تعلیم دی او ګرانی ده سهولیات نشته اسپتالونه تباه دي کباړه ترېنه جوړه ده د پاسه پیدا چې کومه تماشه په دې ګرمۍ کې جوړه ده یو طرف ته بجلی نشته او بل طرف ته ستاسو په دې نوښار کې موږ تاسو ته په دې شیشه وښول چې شجرکاری په هغه دومره اهمه فریضه کې هغې سره تاسو سره دوکه او کلواړ کړی دی جوماتونو کې دوکه او کلواړ په مذهب کې هم تاسو نه غلا وشوه د دې نه پس د دې خلقو نه به ته څه تمه لرې عام معاشره کې چې کوم دي مونږ ګرځو یو ځای بل ځای کینونو د جماعت اسلامي پاکستان دا درنه هغه زیر بحث ده هر څوک تپوس کوي اپډیټ غواړي نن د جماعت اسلامي د پاکستان د درنې درېیمه ورځ ده په دې درې ورځو کې پرون دویمه ورځ و د مرکزي حکومت وفد راغو مذاکراتي کمیټیان هم جوړې شوې او نن د هغې خبرې وې هغې اپډیټ به هم تاسو سره شیر کوو دو ټوک الفاظو کې ورته د جماعت اسلامي پاکستان امیر نن خپل خطاب کې ویلي دي چې زما چې کمې مطالبات دي د دې مطالبو نه چې استنې عمره پکې کمې وي نو هغه موږ نه منو دغه د عوامو مطالبه ده بجلی قیمت
فری بجلی ختمول، فری پټرول ختمول، د آی پی پیز چې کومه ډکیتي او غلا د دې خلکو نه کېږي نو د هغې نه د عوام خلاصولو دپاره په هغې باندې کلو خبرې شوې. نورې ډېرې مطالبات دي جاریان باریان یې کړې ده او په جلسیام کې یې کړې ده، وایي چې د دې نه کمی د دوکې راکولو کوشش مو وکړو نو بیا به وایي مونږ د پارلیمنت په دروازه باندې کینو. حکومتي حلقو ته هم دا وایو چې د جماعت اسلامي دا تاریخ پاتې شوی دی چې کله دی سړک ته راوتي دی او د حکومت خلاف راوتي او د حکومت خلاف تحریک شروع کړی دی نو هغه بیا شاته نه دی تللی، حکومت پکې ختم شوی دی. او ورته حافظ نعیم الرحمن هم ووایي چې که تاسو غواړئ چې د حکومت مو پاتې شي او مسله هم حل شي نو دا مطالبات حل کوي. نو که مطالبات حل نشو او دا ډي چوک ته د پارلیمنت هاوس مخې ته راځي، یقیني خبره ده چې بیا به د حکومت نه د خلاصېدو دا تحریک دا به زور ونیسي او دا به پرمختګ کوي. به هر حال ما ضروري ګڼله چې په دې باندې خبره وکړم چې چونکې دې ټایم کې د ټول پاکستان کې دې درنا سره د خلقو امیدونه وابسته دي، مختلف قسمه مشورې راځي. نو زه وایم چې که یو ملک ته د بلوچستان په بارډر د سمګلینګ دا پټرول دا راځي او دا زما په دې پمپونو کې په سرکاري ریټ خرڅېږي او د دې نه سمګلینګ لیبل ختم شي او د سلو شی په ما باندې په 1500 خرڅوي نو د دې نه غټ زیاتې او ظلم خوړشتنه. نو زه وایم چې دقه مطالبه دې موشي چې دا د ایران نه کم کلو روډ باندې دا پټرول او ډیزل را روان دي د دې نه دا خلق فیضیاب کوي او په هغه قیمت یو ګټه ورته کېدی ملک دې پکې ټیکس والي خو په قیمت خو دې صحیح ورکړي که نه. نو که ته ما باندې د غلا شیزم خرڅې، ته ما باندې د سمګلینګ هغه پټرول او ډیزل هم خرڅې او د هغې په ځای را باندې عالمي منډی په ریټ خرڅې او وایې دا ما امریکې نه راوړل نو د دې نه غټه دوکه شته. نو زه دا وایم چې عام خلق دیم دا مطالبه وکړي او دا هم دی دا د جماعت اسلامي دا مشران دا په دې درنه مطالباتو کې چې ایران نه کم تیر راځي دلته خرڅېږي که نه، لکه په بارډر را ووړي، په چوکو را ووړي، په چوڼو را ووړي، په ارض او بیا په دې زمونږ په لوکل کلو کې او پمپونو کې خرڅېږي نو په ما په سرکاري ریټ خرڅوي په 1500 روپۍ وایي دا د امریکې نه راغلي دي. دروغ وایي، هیڅ هم نشته. دا چې زرګونو ټینکرې او ډاټسنې او دا را روانې تاسو په دې شیشه ګورئ همدغه شی را باندې د خپلې غلا دپاره په نر خرڅوي. نو مونږ وایو چې عام خلق هم دا مطالبه وکړي او که نور څه نشئ کولی نو دا ویډیو خو بیا شیر کوئ، وویروئ او دغه خبره وکړئ، دغه مطالبه وکړئ چې مونږ چې تاسو یې راوړئ په مای په غلا خرڅوئ، په دوکۍ خرڅوئ نو بیا خو یې راله په ارزان قیمت راکړه. نو د دې ظلم بربریت او دا چې کم حالت او حشر نشر دی جوړ کړی نو بله لارې نشته. همدغه لارې ده دا چې کومې ته اسلام آباد کې ناست نو که دی حل نه کړل نو بیا د دی چوټي یقیني ده. ما ته داسې ښکاري ځکه تر کومې پورې زه حافظ نعیم الرحمن پیژنم او دی په کم لاره باندې راغلی دی ځای ته که هغه د جماعت اسلامي پاکستان امارت دی او که هغه د اسلام آباد د لیاقت باغ دا ګراوند دی او که دا بیا د ډي چوک او د پارلیمنت هاوس دا ګیټ جوړیږي نو چې په کومو لارو راغو نو هغې کې هغه ځان ته واپسای لارې بند کړي دي. او زه چې کوم نعیم الرحمن پیژنم نو ابا تنس علي چې ملک ریاض نه هغه د خلقو پیسې ویشتې او ملک ریاض نه عوامي د کراچۍ د خلقو پیسې د جماعت اسلامي دفتر ته یې راوړې او د جماعت اسلامي دفتر نه په خلقو تقسیم کړي. نو زه ما بیګا سوچ کولو چې دا به د دې خلقو د دې مرای نه او د دې خېټې نه به یې راوکاږي خو دا بلکې به وله کمې راولي نو او بله لار هم نشته. که دا نه کېږي نو بیا به د ملک حالات هم خرابېږي، بیا پکې هر څه کېدی شي، بیا تاسو په دې ملک مارشل لا هم لګېدی شي او بیا حکومتونه هم ختمېدی شي او بیا پکې نو که حکومت دی کې څه عقل وي او دی سره اختیار وي نو پکار خدا دی چې د دوی دا مطالبات ومني.